دې آیاتونو کې یو بل حکم بیانېږي چې هغه د حیض متعلق دی. یهودیانو دی به په حالت د حیض کې زنانه مکمل جدا کړي دي. حیض دا د زنانو چې کومه ماهواري بیماری وي دې ته ویلی شي. امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د کم نه کم مدت د حیض دا 3 ورځې دي او د زیات نه زیات مدت دا 10 ورځې دي. او د دې په منځ کې د زنانو خپل عادت وي، بعضو 15 ورځې وي، بعضو 3 ورځې وي، بعضو 4 ورځې وي، بعضو چې کوم دی 10 ورځو ته ورسي. نو د حیض مدت د امام ابو حنیفه یعنې د احنافو په نسبت باندې د کم نه کم یعنې زمونږ په نسبت باندې د کم نه کم مدت دا 3 ورځې دی. د کم نه کم مدت دا 3 ورځې دی او د زیات نه زیات مدت 10 ورځې دی. مطلب دا کو یو زنانه ته دغه بیماری رااله، دغه بیماری ورته رااله او دا 2 ورځې وه، څو ورځې؟ 2 ورځې وه، نو د دې به بیا دا مدت ته حیض نه حسابېږي، یعنې دا وخت به دې د حیض نه حسابېږي. یعنې بیا به دې دا زنانه دغه 2 ورځو منځونه راړي. په حالت ته حیض کې دا نه چې کوم دی مونځ کولی شي، مونځونه دې ته معاف دي. روژه ته هم په دغه حالاتو کې معاف ته، خو وروستو بیا قضا راړي، وروستو به قضا راړي او د مونځونو قضا نشته دي، مونځونه دې ته معاف دي. نو که کومه زنانه 2 ورځې مثال د دې دغه وینه جاري وه او 3 ورځې پوره نه شوه، 2 ورځې صرف وچلېدله بیا بنده شوله او بیا را ننله، بیا دغه وینه را ننله، نو دا بیا حیض نه دی، دې ته بیا استحاضه وي. دا یو بیماري ده د بچیدانې رحم، هغې کې زخم وي د هغې نه دغه وینه راځي، نو بیا به دا دغه قضا منځونه راوړي. دغه رنګې یو زنانه د هغې 10 ورځې پوره شولې او بیا هم د حیض دا بیماري جاري ده، 11مه ورځ شوه، 12مه شوه، 14مه شوه، هر څومره د 10 نه سیوا شوې، نو د دې به بیا دا 10 ورځې د حیض حسابېږي. څه مطلب؟ د 10 ورځو دا منځونه خو به دې ته معاف وي، خو د 11مې ورځې دا منځ به هم دا کوي، د 12مې ورځې هم دا، هغه پر بیا استحاضه حسابېږي. او د استحاضې حکم بیا د معذور دی. فرق صرف دومره دی چې هر مونځ ته به اودس کوي، ماسپښین مونځ ته به جدا اودس کوي، مازدیګر کو د دې اودس وي مو، خو مازدیګر ته بیا دا جدا اودس کوي. نو دا 10 ورځې به د حیض حسابېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې، د احنافو په نسبت باندې. او د 10 نه چې کومې سیوا شوې نو دا بیا د 10 نه علاوه چې کوم منځونه دي دا بیا کوي. او د 10 ورځو نه سیوا کو د دې د بیماری ومو نو دا پکې بیا د قرآن تلاوت هم کولی شي، مونځ پکې هم کولی شي، روژه پکې هم نیولی شي، د هر څه پکې بیا کولی شي. په دې مسله باندې پوه شولې؟ نو د احنافو په نسبت باندې د کم نه کم مدت 3 ورځې دی، یعنې چې د 3 نه کمه وه نو دا بیا حیض نه وي، دا بیا استحاضه ده، بلې یو بیماري به وي. او که د 10 نه سیوا شولې نو بیا به هم د 10 نه دا سیوا چې کومې دي نو دغه بیا په حیض کې نه حسابېږي، دغه بیا استحاضه او بیماري ده او د دې حکم بیا د معذور دی. څنګه چې یو سړی معذور دی یا د نه مکمل وینه جاري ده، وینه نه بندېږي، یا بله بیماري ده خو مستقل دایمي بیماري ده ورسره چې د هغې سره د اودس ماتېږي، نو د هغې مسله بیا دا ده چې د دې سړي یو پیره اودس وکړي د یو مونځ دپاره، د ماسپښین دپاره اودس وکړو نو چې بیا دې د مازدیګر مونځ کړي نو د مازدیګر دپاره بیا جدا اودس کړي. نو د کم نه کم مدت د حیضو دا 3 ورځې دی او د زیات نه زیات مدت دا 10 ورځې دی. امام د احنافو په نسبت باندې، زموږ په نسبت باندې د نورو امامانو پکې اختلاف شته دی. نو دې کې الله پاک حکم کړی چې په حالت د حیض کې به د خپلو بیبیانو سره جما نه کوئ. نږدې ورتلو مطلب څه دی؟ جما به ورسره نه کوئ، کوروالی به ورسره نه کوئ. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې وکتل نو یهودیان هغې به چې کله زنانه به د حیض بیمارې شولې، یعنې ماهواري بیماري به ورته راغله، نو هغه به په یو جدا کوټه کې بندې کړلې. نو نه به د هغې د لاسه چای کوله، نه به ډوډۍ کوله، نه به خوراک کو، نه به ورسره لاس میلاوه، نه به جارو واله، نه به پې لوښي وینځل، نه به پې ډوډۍ پخولې، هېڅ قسم کار به پې نه کو. بس یو جدا کوټه به ولې مقرر کړې وه، هغې کې به هغه جذب پرته وه، څښا بسخا باندې څوک ورسره میلاوېدل هم نه. او اوس هم د کلاش ودی و کلاش ورته وي چترال کې جی. او نو د هغې اوس هم دغه ترتیب د زنانو دپاره د هغې ماهواري بیمارۍ د زنانو دپاره د هغې دپاره یو جدا کور جوړ کړي. نو چې کله زنانو ته دغه بیماري راشي نو هغه کور ته لاړه شي، بس هغه کور کې بیا هغه زنانه خپلې اپس کې چې د کومو د حیض بیماري وي نو ټولې په هغه کور کې پاتې کېږي او خپل کور ته الله غیر راځي چې دا د حیض نه پاک شي. نو دا رواج په یهودیانو کې د هغې هغه عادت یې راټینګ کړی.
نو هغې به زنانه په جدا کوټه کې بنده کړې وه، نو هېڅ قسم تعلق په د هغې سره نه ساتو. او دې طرف ته مشرکین چې وو، نو مشرکینو کې دا عادت و چې هغوی په حالت ته حیض کې د خپلو بیبیانو سره میلاوېدل. نو صحابو چې موږ څه چلو، نو صحابو کې خو ډېره زیاته حیا وه، نو هغوی د ډېرې حیا د وجې د نبي علیه الصلاة وسلام نه تپوس نشو کولی، خو اخره کې تپوس وکړو چې د الله پیغمبر زموږ دپاره څه حکم دی، زموږ زنانه په حالت ته حیض کې زموږ دپاره څه حکم دی. نو الله پاک جل شانه حکم را ولېږو، ویسألونک او دوی تپوس کوي د تا نه پاک حبیبه عن المحیض د حیض په باره کې، د حیض په هکله. قل ووایه ورته ای پاک حبیبه هو اذن دا بیماری ده، یوه معنا هو اذن دا نجاست دی، پلیتی ده، دویمه معنا، خو دا دویمه معنا راجحه ده. قل ووایه ورته ای پاک حبیبه هو اذن دا نجاست دی، یعنی دا پلیتی ده. فاعتزلوا النساء پس تاسو ډډې ته شئ، النساء د ښځو نه، د ښځو نه ډډې ته شئ، فی المحیض په حالت ته حیض کې، په حالت د حیض کې د خپلو بیبیانو نه ډډې ته شئ. ډډې ته څه مطلب؟ صرف جما به ورسره نه کوئ، نور د دغې ښځې د لاسه خوراک هم کولی شي، دا ښځه که ډوډۍ پخېږي دا خوړلی هم شي، خاوند له خدمت هم کولی شي، نور خاوند سره کېناستي هم شي، خو صرف او صرف دغه مخصوص عمل چې دی کم ته چې جما ویلی شي، نو دغه چې کم دی نشي کولی. حضرت عائشه صدیقی رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عائشه ما ته جانماز وغواړه زه مونځ کوم. حضرت عائشه رضی الله عنها ته د الله پیغمبره زه په حالت ته حیض کې یم. نبی علیه السلام ته وفرمیل عائشه حیض د ماهواري بیماری شي ده، دا ستا په لاس کې نه ده، ما ته جانماز وغواړه. نو عائشه رضی الله عنها ته جانماز وغواړه. نو په حالت ته حیض کې زنانه تلاوت نشي کولی، جومات ته نشي ور داخلېدلی، جومات ته نشي ور داخلېدلی، د خانه کعبې طواف نشي کولی، نو دا کارونه نشي کولی. د دې نه علاوه نبی علیه الصلاة وسلام له حضرت عایشې رضی الله عنها سر هم انځلی دی. نبی علیه الصلاة وسلام سر نبی اسلام په جومات کې معتکف او اعتکاف کې و، عایشې رضی الله عنها ته ماله سر ووینځه. نو نبی علیه الصلاة وسلام ته عایشه رضی الله عنها د الله پیغمبر زه په حالت ته حیض کې یم. نو نبی علیه السلام ته وفرمیل عایشه حیض چې کوم دی دا ستا په لاس کې نه دی، ماله سر ووینځه. نو نبی علیه السلام د جومات نه سر رابار کو او عایشه رضی الله عنها د جومات نه بار ودرېدله، راله نبی علیه السلام له سر ووینځه، خو جومات ته دننه ور داخله نه شوه. فقهاوي چې دننه نشي داخلېدی ځکه چې عایشه رضی الله عنها دننه داخله نه شوه جومات ته، جومات نه بار ودرېدله، نبی علیه السلام سر مبارک راښکته کړو او عایشه رضی الله عنها ولې د جومات نه بهر سر ووینځه. نو زنانه نور ټول کارونه په دې کې کولی شي، خو د قرآن تلاوت نشي کولی، د خانه کعبې طواف نشي کولی، جومات ته نشي داخلېدلی، مونځ نشي کولی، روژه نشي نیولی. نور خو دا خوراک پوخ کی دا خوړلی هم شي، ښځې سره کېناستلی هم شي، څملاستلي هم شي ښځه او خاوند خپلو کې، خو صرف جما د یو بل سره په حالت ته حیض کې نشي کولی، ځکه دې کې ډېر لوی نقصانات دي. طبیبانو لیکلي دي چې په حالت ته حیض کې د خپلې بیبي سره میلاوېدو سره د انسان چې کم سپرم دي، کم جراثیم دي د انسان، کم چې د ماشوم د پیدایش لپاره سبب او ذریعه جوړیږي، دغه جراثیم مړه کېږي د دې سره، دغه سپرم ختمیږي. نو چې انسان مستقل دغه عمل کوي او په دې عمل کې مبتلا وي، نو د هغې سره داسې وشي بیا د اولاد سیسټم ختم شي، بیا د اولاد نه کېږي. او دغه رنګې د زنانه بچیدانه چې کوم ده رحم چې ورته ویلي شي، نو دا د دې سره زخمی شي، خراب شي، د زنانه هم بیا اولاد نه کېږي، ځکه دا بیماري ده او دې کې زنانه ته ډېر لوی تکلیف وي.